أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دي سورة البقرة ویلشی. بقره او ته دیو جنوی رستو براشي د بقره او د غوا تذکره او پکې راشي نو ځکه ته سورة البقره سره دا مسما شو نو ملکی خوستلش. الف لام میم الله فویږي په معنا د دې حروفو. دې حروف ته حروف مقطعات دا ویل شي. مقطعات معنا د قطع نه ده په معنا د جدا جدا ویلو سره دا هر یو لفظ دا به جدا جدا او ځان له به یو زیاده نشي ویلې. مفسرین ذکر کوي هر کتاب چې څوک لیکي دا غي یو راز پکې یو درنګي خفیه او دراز خبرې دا پکې. نو قران کریم کې د الله دراز خبرې چې دا حروف مقطعات دي د دې علم یو د الله رب عزت سره دی بل څوک په دې معنی باندې نه پوهیږي. الف لام میم الله پوهیږي په معنی د دې حروفو. ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه نشته د شک په دې کې. او کو څوک پکې شک کوي نو دا سوچ شک کوي نو دا د دې کم عقلی دا او کم فهمی ده. نور د رب د طرفه نه چې دی نو هغې کې شک نشته. هدى للمتقين او هدایت دې د پاره د پرهیزګارانو. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. دې نو صلی الله رب عزت د متقینو 5 صفات ذکر کړي چې دا 5 صفاتونه دې کې راشي نو دا متقی او پرهیزګار وي. نو یو صفت دا چې دې به ایمان په غیب باندې الذين دا متقین کسان دي یؤمنون بالغیب چې د ایمان راوړي په غیب باندې. دویم صفت دا ده ويقيمون الصلاة او دوی ودري مانځ لره مونځ پابندي به کوي. او دریم صفت ومما رزقناهم او دا غمال چې ورکړې مونږ دي ته ينفقون خرج کوي په لار د الله کې. کوم صحیح ځای نه دی او صحیح مصرف دی هغې کې مال خرج کوي. نو څلورم صفت دا دی والذین او دا متقینا کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل الیک چې نازل کړل شوي تا ته وما انزل من قبلک چې نازل کړل شوي دي مخکې ستا نه. نو مخکې کوم کتابونه راغلي هغې باندې به هم ایمان نه یي. وبالآخرة هم یوقنون او دوی به په آخرت باندې هم یوقنون د یقین ساتي. دا 5 صفتونه رال نو الله له اوس د دنیا بشارت او زیری او د آخرت بشارت او زیری ورکوي چې دا 5 صفتونه د پکې رال نو دنیا کې هم کامیاب او آخرت کې هم کامیاب. اولئک دا کسان علی هدن په هدایت دی من ربهم طرف د رب دینا و اولئک دا کسان هم المفلحون هم دی کامیاب په آخرت کې. نو دا د دنیا او د آخرت بشارت او زیری او ترای چې دوانو کې تسې کامیابې خو اله چې دا 5 صفتونه تا کې راشي